ځوانانو مونږ اوس د میم و فورم باندې خبرې کوو. میم و فورم اصلا په اداراتو کې د رسید د راپور لپاره چه کیږي استفاده کیږي. دا رسید راپور د څه لپاره اصلا میم و فورم چې دی د هغو راپور رسید لپاره موږ استفاده کوو چې هغه موږ مخکې په میم درې کې هغه موږ چې واخیستی و یعنې د میم درې لپاره موږ و فورم استفاده کوو. د میم درې فورم لپاره مونږ چې استفاده کوو مونږ میم و فورم استفاده کوو. د دې میم درې فورم له مخې مونږ میم و فورم چې کوو ډکوو. چې په میم درې کې ذکر شوي دي عین تفصیلات او محاسبه مونږ په میم و کې چې کوو هغه لیکو هغه ثبتوو. دا میم و فورم مونږ ته د رسید راپور لپاره مولې چې په یوه اداره کې استفاده کیږي د هغو موادو لوازمو تجهیزاتو خدماتو لپاره چې مونږ مخکې ترسره کړي دي د هغو د حسابي معاملاتو لپاره د تکمیل د پروسې یا د تکمیل د پروسې لپاره د هغو حقیقي والي لپاره چې لپاره په حقیقي توګه د پروسې تکمیل په حقیقي توګه د پروسې تکمیل د چی شي د پروسې د تکمیل په حقیقي توګه د پروسې د تکمیل لپاره په حقیقي توګه د پروسې د تکمیل لپاره مونږ د رسید راپور څخه چې اخلو ګټه اخلو. پس کله چې د دغې تصدیق کوو چې آیا موږ جنس چې په میم درې کې و د هغې تکمیلي بخش چې آیا دا موږ په مکمله توګه تکمیل کړی دی که نه دی کړی، آیا په قسمي توګه موږ جنس لاسته راوړی دی یا په مکمله توګه د جنس مونږ ته زمونږ د وړاندیز زمونږ د فرمایش مطابق دغه فورم دغه اجناس دغه توکي د خدمات مونږ ترسره کړي دي. نو میم و فورم چې دی یوازې محاسبوي فورم دی چې د محسوسو او غیر محسوسو مصرفي او غیر مصرفي لوازمو تصدیق تجهیزاتو او نورو خدمتونو لپاره چې د مالي معاملې په وړاندې صورت نیسي مونږ ترې چې اخلو ګټه اخلو. راځم ځوانانو په عملي توګه د میم و فورم چې د خانه‌پوري ده ډکول دي د هغې څنګه کولی شو چې موږ میم و فورم ډک کړو. ځوانانو تاسو د کمپیوټر سکرین ریکارډ ته متوجه شئ چې دغه د میم و فورم لومړنی د فورم هغه لومړنی بخش دی. مثلا لیکلي مې دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مالیې وزارت د خزاینو ریاست دا میم و فورم د توکو او خدمتونو د رسید د راپور لپاره استفاده کیږي. الف برخه دغه برخه د توکو او خدمتونو د ترلاسه کولو لاسکوونکي شعبې له لوري ډکه شوي باید ډکه شي. څوک یې ډکوي؟ هغه څوک چې
دغه توکي ترلاسه کوي د هغې د رسید د تدارکاتو د بخش او هغه اداره چې دغه توکی ترلاسه کوي د هغې د رسید راپور چیک کوي جوړوي. راځو د راپور د رسید شمیره لیکو. مثلا لیکو لومړی شمیره دا په شکل د مسلسل ده، په شکل د مسلسل نمبر لري چې د یو څخه شروع کیږي په ترتیب د کال تر اخره پورې چې څومره تا راپور رسید جوړ کړي. مثلا موږ لومړنی راپور رسید دی ما هم لیکلی دی یو په دې کال کې. وزارت یا ارګان د تخنیکي زده کړو اداره ده، د صدور نیټه مثلا دلته لیکي. وروسته د خریداري د امر شمیره، د خریداري د امر شمیره چې دغه تا خریداري د راپور رسید چې ته جوړوي دا د خریداري د امر څیمه شمیره ده. آیا دویمه، اوله، څلورمه، پنځمه؟ که چیرې اوله وي نو ته به چې لیکې اوله لیکې. ته به ځې میم درې فورم ته، لومړنۍ ستون ته د پیرودنې د امر شمیره هغه به دلته ذکر کوي. چې به ذکر کوي هغه به دلته ذکر کوي. چې که د چیرې د پیرودنې د خریدارۍ د امر شمیره یو وي دلته به یو لیکي، که چیرې هلته لس وي دلته به لس لیکي، که چیرته هغې ته سل وي دلته به هم چې لیکي سل لیکي. مثال دلته د قراردادي هویت شمیره چیرته چې کومه شمیره چې فرمې میم درې کې لیکل شوې ده هغه به په فرمې میم اوه کې هم هغه فرم چې کې ولیکي. وروسته راځو شپږم ستون ته چې شمیره ده. مثلا یو څومره توکي دي اخیستي دي د هغو شمیره به ذکر کوي. یو دوه مثلا موږ درې قسمه توکي اخیستي وو. راځو د اووم ستون ته د توکو د تشخیص شمیره ده. د توکو د تشخیص شمیره دغه هغه لیبل نمبر دی چې توکي موږ ته چې کې مشخص کړي. مثالا یو بیل نمبر لري. مثال تاسې د مارکر دغه دې ته موږ چې وایو دې ته موږ د توکو تشخیصیه چې وایو نمبر وایو. په دې په اساس دغه توکی چې د فابریکې لخوا تولید شوی دی هغلته یو لیبل نمبر لري هغه هم دلته چې کوو موږ ذکر کوو چې کوو ذکر کوي. نو دې ته دغه لیبل نمبر په اساس په خارج کې همدې نمبر په اساس توکی په ډیټابیس کې ثبتېږي، همدې په اساس توکی چې کېږي خرڅېږي د همدې نمبر په اساس. نو راځم اتم اندازې ته. مثلا یو واحد مثلا عدد دی، لسم ستون تشریحات به ولیکي. مثلا 15 ماډل لپټاپ کمپیوټر موږ پی د پی واحد قیمت یې مثلا 100,000 افغانۍ و، ټول قیمت یې 100,000 و چې یو زر د پی واحد قیمت مونږ کوو 100,000 یو زر به 100,000 100,000. راځو دیارلسم کتنې ته. کتنه ګورو چې آیا دغه قیمت زمونږ د میمسې سره په هغه مطابق د هغې کیفیت د هغې وړاندیز د هغې فرمایش مطابق کت لري او که نه لري. او خپله محاسبه هم ګورو چې آیا زمونږ په محاسبه کې خو به کومه غلطي اشتباه یو صفر و دوه صفره اضافه نه وي. مثلا د کتنه د همدې لپاره وي مثلا موږ لیکو 100,000 یو صفر نه اضافه شي خو شوه څو 2,00,000 افغانۍ. دا ډېر 100,000 او 2,00,000 ډېر غټ تفاوت دی. نو د دې همدې لپاره موږ هم خپلې محاسبه هم ګورو. وروسته راځم دویم او دریم بخش چې ما خالي پرېښی دی دا به تاسې چې کې خپله ډک کړئ. مثلا وبلیکې دویم بخش کې 3 بنډله کارتاسیا وه او یو دانه میز د رنګ جګري رنګ چې و ترکي میز و هغه به تاسو دلته خپله ولیکئ. عمومي مجموعه ما پرېښې ده سپینه هغه دلته به بیا تاسو ولیکئ چې مثلا کمپیوټر زموږ څو 100,000 و او میز زمونږ 15,000 و. که په یاد مې وي تاسو 3 مثلا قرطاسیه زمونږ 3 بنډله قرطاسیه زمونږ 1,050 افغانۍ وه. عمومي مجموعه 20,000 څو کېږي 50 افغانۍ.
نو دا به په عمومي مجموعه کې به چې کې تاسې ذکر کړي. دغه دوه خانې مې چې پرېښي دا مې تاسو لپاره پرېښي دي چې تاسو یې خپله خانه پورې کړئ. راځم ب بخش ته بیا کتنه او منظورې ته چې د دې دلته چې د 15 ستون کې د جنس د محاسبې د مدیر تصدیق دی. هغه کتنه او تصدیق کوي مثلا د محاسبې یا د جنسي مدیر چې دی د هغې تصدیق څه شی باید ولیکي. مثلا لیکي چې زه تصدیق کوم چې پورته توکي یا خدمتونه مې ترلاسه کړل، ټول اخیستل شوي توکي د پوره وزن، شمیر او اندازې مطابق چې غوښتل شوي او پیرل شوي دي. څرنګه چې موږ غوښتنه کړې وه د هغې مطابق چې دي تر سره شوي دي. که چیرې مدیر دلته ولیکل چې دا زموږ د مطابقت یعنې زموږ د شمیره یا اندازه کې کموالی موږ مثلا 3 بنډله قرطاسیه غوښتې وه، دوی موږ ته 2 بنډله قرطاسیه راوړې ده، نو دلته یو تفاوت راځي چې هغه تفاوت به بیا په لاندې توګه تشریح کړو. 14 ستون د جنسي محاسبې کارکوونکي هغه لاسلیک دی، نوم یې دی، لاسلیک یې دی او نیټه یې دی. د جنسي محاسبې عامل لاسلیک، نوم او نیټه لیکل کېږي، دلته امضا کېږي دغه ستون کې او دې ستون کې. راځو د 18 ستون د تسلیمي وضعیت. اصلا مهم بخش په میم اف میم وا فرم کې چې دی دا د تسلیمي چې دی وضعیت دی. چې شی دی د تسلیمي وضعیت دی. د تسلیمي وضعیت په دې تسلیمي وضعیت کې مونږ یو پوره تسلیمي لرو، پوره تسلیمي لرو او بل مونږ چې لرو قسمي تسلیمي لرو، چې لرو نیمایي تسلیمي، نیمایي یا قسمي تسلیمي. ښه، که چیرې مدیر د که چیرې موږ جنس موږ وکاته چې د میم 3 فرم سره په مطابقت کې دی، د میم 3 فرم سره چې دی په مطابقت کې دی، هیڅ تفاوت د میم 3 سره نه لري او مدیر د محاسبې هم دا تصدیق کوي چې دغه د میم 3 فرم سره چې دی مطابقت نه لري، ځکه دا د مدیر د محاسبې ویلي چې مطابق چې موږ غوښتي وو د هغې مطابق دی، وزن یې هم صحیح دی، یعنې موږ د فرمایش سره صحیح دی. نو بیا موږ لیکو چې موږ کمپیوټر و، میز و، 3 بنډله قرطاسیه همدغه اخیستل شوې وه، نو بیا موږ پوره لیکو، یعنې پوره جنس چې موږ پوښتنه کړې وه د هغې مطابق ترسره شوي دي، نو بیا موږ پوره تسلیمي لیکو. که چیرې نو موږ په جنس کې کمښت و، یعنې زموږ د فرمایش نه و، نو دلته بیا مدیر د محاسبې لیکي چې د میم 3 د وړاندیز مطابق نه ده ترسره شوی، نو بیا موږ قسمي ټیک مار کوو. چې ټیک مار کوو نو قسمي ټیک مار کوو. قسمي په هغه صورت کې ټیک مار کېږي چې ستا د وړاندیز مطابق هغه جنس نه وي ترسره شوی. 3 بنډله قرطاسیه وه، 2 بنډله یې راوړه. مثلا میز ترکي و، چینایي راوړ. کمپیوټر مثلا 100 و، د 15,000 افغانیو کمپیوټر اخیستی و. نو دا بیا مونږ دلته چې ټیک مار کوو، قسمي ټیک مار کوو. وروسته راځم د پیرودنې له چارو سره یې مونږ چې کوو تطبیق کوو د میم 3 سره. دلته میم 3 سره تطبیق کوو. دا برخه باید د مالي جیم برخه د مالي کنټرولر لري، امضا او تصدیق کېږي مالي کنټرولر کتنې. د پورته اجناسو توکو چې په میم و کې درج شوه، کمپیوټر، میز او قرطاسي په باره کې چې د میم 3 سره دوی دوباره کنټرولوي، بخش د کنټرول وظیفه یې هم ده دی، دوباره دوی چې کوي کنټرول کوي او د هغې په باره کې مثلا لیکي چې پورته اجناس چې میم 3 کې ذکر لیکي چې پورته اجناس چې په میم 3 کې ذکر شوي دي د بخښنه غواړم په میم و کې ذکر شوي دي د میم 3 د لومړۍ شمېرې سره مطابقت لري، صحت دی، بس امضا یې کوي او چې کوي خلاصوي. نو دا د میم 3 فرم یا د میم و فرم چې و شکل او ساختار و. مننه.